ومنها هذا جمعية علماء الإسلام قائد ملت اسلامیہ مولانا حافظ الرحمان صاحب په حکم باندې مخکې هم دلته کیمپ لګېدلی و په لکونو روپۍ د عوامو ورونو ورکړې وې او بیا د نورو تاثیرونو د لون هم چې کوم دی نو هغه ټول مجموعه روپۍ هغه چاندا چې کوم دی د فلسطینیانو ورونو هغې ته چې کوم دی د قاید محترم په لاس باندې ورسېده په لاسونو باندې د هغې رسیدونه موږ سره موجود دي دا اوس چې کومه چنده کېږي موږ د شب قدر د ټولو عوامو ورونو او د نانو د ټولو شکریا ادا کوو چې ډېر په اخلاص باندې چندې واچولې نو انشاءالله دا چنده به موږ د مشرانو ته حواله کوو او د هغې په لاسونو به انشاءالله څنګه چې هغه چندې هغې رسېدلي موږ څه د هغې ثبوتونه موجود دي رسېدونه داسې به دا چنده هم چې کوم دی د هغې په لاسونو باندې یا د هغې د ملګرو په لاسونو باندې د فلسطین مظلوم مسلمانانو ته رسي انشاءالله او دا د عوامو موږ سره امانت دی دا امانت په انشاءالله امانت چې کوم دی د فلسطینیانو په خدمت کې صرف کېږي او د هغې زخم پټی به جوړېږي او د هغې چې کوم دی د ضروریاتو د پوره کولو یو ذریعه به چې کوم دی انشاءالله جوړېږي دا چانده به انشاءالله زموږ د مشرانو په لاسونو باندې د فلسطین مظلوم مسلمانانو ته رسېږي انشاءالله. زه اسناد دانش د جمعیت علماء اسلام تاسیس شب قدر یو ذمہ دار یم دا نن چې دلته چندې حوالې سره کوم کیمپ لګېدلی د فلسطینو مظلوم لپاره نو دې نه مخکې مې یو کیمپ لګېدلی و تاسیس شب قدر کې او د دې تاسیس شب قدر غیورو پښتنو مسلمانانو الحمدلله تقریبا 18 लाख روپۍ چنده کړې وه هغه موږ مخکې مشرانو ته رسولې وه او دغه چنده به اجتماعي شکل کې زموږ د مشرانو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب په قیادت کې هغه د فلسطین مسلمانانو ته ورسېدله یو ځل بیا زموږ تاسیس شب قدر او بلکې ټول ملک کې قائد محترم یو اعلان کړی دی چې دا خلکو سره موږ نور امداد نشو کولی جهاد له نشو تللی ورسره او بل قسم د هغوی سره موږ حصه نشو اخیستی نو نن دغه موقع راغلی ده چې دغه خلکو دپاره موږ د توایانو دپاره دغه مظلومان دغه زخمیانو دغه کونډو رونډو دپاره دغه ماشومانو دپاره موږ یو چنده کوو او دغه چنده به انشاءالله که څنګه چې مخکې زموږ هغه چنده رسېدلې وه د هغې باقاعده اټیسټډ رسیدونه موږ سره پراته دي که کومو ملګرو ته پکار انشاءالله او به موږ ورکولی شو ورته او دا اوس چې کومه چنده کېږي انشاءالله د دې به موږ ته باقاعده رسیدونه ملاویږي او دغه ذمه داران چې کوم د فلسطین ذمه داران دي د هغوی طرف ته به موږ ته ټیسټ رسیدونه راځي تاسو ته موږ ښودلی هم شو یو ځل بیا موږ ستاسو ټولو شکریا ادا کوو د میډیا د ملګرو شکریا ادا کوو چې تاسو دلته راغلئ او د دې چندې حوالې سره تاسو پرچار وکړو انشاءالله چې دا چنده به په ډیکټیټۍ په بنیاد باندې به دا رسېږي انشاءالله او دا چې څومره چنده وشوله هغه به ستاسو مخکې موږ ته چې څومره چنده کېږي او کیمپ چې دی انشاءالله کیمپ به نن هم مازدیګر ټایمه پورې ماښام ټایمه پورې او سبا به انشاءالله د مشرانو په حکم باندې به دا کیمپ لګي په مختلفو ځایونو کې تر اوسه پورې تقریبا سکم 2 لک روپۍ چنده شوې ده او انشاءالله چې څومره کېږي به د میډیا په مخ کې موږ راولو څنګه چې زموږ مشران وي الحمدلله چنده شروع ده مخکې هم موږ تقریبا 18 लाख روپۍ د مشرانو په لاس باندې د فلسطین مظلوم مسلمانانو ته رسولي دي او اوس به هم انشاءالله العزیز دغه چنده د فلسطین مظلومو مسلمانانو ته انشاءالله وررسي څنګه چې د فلسطین د مظلومو مسلمانانو سره چنده امداد کول لازمي دي د هغې نه زیات چې کوم دی د اسرائیلو مصنوعاتو نه بایکاټ کول لازمي دي زه د شوق قدر په حواله خبره کوم الحمدلله د شوق قدر نه مکمل د اسرائیلو مصنوعاتو صفایي تقریبا 80% شوې ده کوک والا خپلې جنسي پرېښې ده الحمدلله او دغه ساله پیپسي والا خپلې جنسي پرېښې ده یونیلیور پینجي او نسله الحمدلله هغې هم چې کوم دی په زوال دي زه د شوق قدر عوامو ته دا اپیل کوم څنګه چې تاسو چنده ورکوئ او جذبه هم ده دغه سره د اسرائیلو مصنوعات هم پرېږدئ په جذبې سره ایماني جذبې سره او دغه ایجنسو والا ته چې کوم د پینجي او یونیلیور او نسله والا ده هغې ته هم خواست کوم چې څنګه د کوک والا ایجنسي پرېښوه پیپسي والا ایجنسي پرېښوه تاسو ته هم خواست کوم چې د اسرائیلو د ایجنټي پرېږدئ او دغه ایجنسي ختمې کړئ د شوق قدر نه او د شوق قدر دا سرزمین دا یو پاک یو مثالي سرزمین وګرځوئ د اسرائیلو او د قادیانانو مصنوعاتو نه پاک. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.